او دا دريم اخيرانيه سوره قل اعوذ برب الناس. دي سوره فاتحه سره یو ناشنا ربط او مناسبت دي او دير عميقه. قول التا رب العالمين دلتا رب الناس، التا مالكه دلتا ملك الناس. دا یو عظیم ربط دی خو هغه ټیم غواړي د هغه سر په نظر کېږم. د دې صورت د ما قبل سره ربط هم هغه ربط دی چې کوم په مخکې صورت کې بیان شو چې مخکې الله جل وعلا شانه بیان د عقیدې وکړو، بیا د عقیدې هغه دشمنان موږ او تاسو ته کوي او د هغه دشمنانو نه د هغه حفاظت طریقه او د سورت فلق سره مناسبت او ربط داري چې په سورت فلق کې هغه شرور ظاهري ذکر شو، هغه شرور چې هغه جسد سره تعلق لري، او دلته الله جل وعلا شانه شرور انفسي ذکر کوي. همدا وجه ده چې ګوره دلته الله جل وعلا شانه رب الناس، ملک الناس، اله الناس درې صفات ذکر کړل د پاره د هغه بچوالي نه د شر او د فساد د دې شیطان انسي او جني. او الته الله جل وعلا شانه صرف یو صفت ذکر کړو قل اعوذ برب الفلق، ځکه الته شر ظاهري وو نو د هغې نه بچاو ځان بچ کول اسان نو صرف قل اعوذ برب الفلق. او دلته دا شر عظیم دی د دې نه بچاو ګران دی نو رب الناس، ملک الناس، اله الناس. او د هر یو سره بیرته رب الناس سره ناس ځان ذکر کو، د ملک الناس سره ناس ځان ذکر کو، د اله الناس سره ناس ځان ذکر کو. دا درې قسمه انسانانو ته اشاره ده. اول ماشومان د هغې مناسبت د تربیت سره دی. رب الناس الله جل وعلا شانه تربیت کوونکی دی نو تربیت ته ټول عالم محتاج دی، خو لیکن ماشومان نو هلته د ناس نه مراد ماشومان دي. او ملک الناس بادشاهي نو بادشاهي په ځوانانو باندې کېږي، سمبالی هم ځوانان او کېږي په ځوانانو باندې. نو ملک د الناس سره ذکر کو نو دلته د الناس د ځوانان مراد دي. او اله الناس معبود د انسانانو نو عبادت سپینګیري باباګان او بوډاګان کوي، نو دلته د الناس د سپینګیري باباګان او بوډاګان مراد دي. نو په رب الناس کې اول قسمه انسانان چې هغه ماشومان دي، په ملک الناس کې دویم قسمه انسانان چې هغه ځوانان دي، او په اله الناس کې دریم قسمه انسانان چې هغه بوډاګان او سپینګیري دي. نو ماشومان تربیت ته محتاج دي، ځوانان بادشاهۍ ته محتاج دي چې عادل بادشاه په دې باندې راشي او نظام ټول برابر وي د ټول مملکت، او هغه نظام په ځوانانو باندې چلیږي. او سپینګیري چې دی نو هغه به عبادت کوي په مساجدو کې به ناست. او نن سبا تقریبا معامله الټه ده. قل اعوذ برب الناس په پناه کې ځان ورکوم د رب د انسانانو، د انسانانو چې کوم رب دی د هغه رب او د هغه تربیت کوونکي په پناه کې ځان ورکوم. ملک الناس بادشاه د انسانانو، حفاظت کوونکی د انسانانو، اله الناس حقدار د بندګۍ د انسانانو، او په ټولو حاجتونو کې د الله جل وعلا شانه طرف ته رجوع کېږي، او الله جل وعلا شانه زموږ او ستاسو هغه حاجتونه پوره کوي، څه په اسبابو باندې څه بغیر د اسبابو نه. او په داس کې چې دی نو آلوسي رحمت الله علیه لیکي چې د دې څلور اصول دي، او بیا د هر اصل معنا او د هر اصل د خپل عنصر سره هغه مناسبت او مطابقت نو هغه هم ځان له یو تفصیلي معامله ده. من شر الوسواس الخناس، په رب الناس، په ملک الناس، په اله الناس په پناه کې ځان ورکوم د شر د وسواس او د خناس نه. هغه شیطان او هغه انسان چې بار بار وسوسې اچوي او بار بار چې دی نو هغه پټیږي او بیرته تښتي. نو خناس معنا ده پټېدونکی، غایبېدونکی، بیرته حاصلېدونکی. او په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې انسان چې کله ذکر کوي اذا ذکره، چې کله الله جل وعلا شانه په ذکر باندې دا قلب ژوندی وي د انسان نو خنسه شیطان تښتي، پټېږي، غایبېږي. او اذا غفلا، چې کله د انسان دا قلب او دا باطن او دا روحانیت غافله شي نو وسوسه بیا ورته وسوسې ورچوي. نو وسواس الخناس وسواس دی چې کله انسان غافل وي، خناس دی چې کله انسان ذاکر وي.
نو ځان نه غافل مه جوړوه د ځان نه ذاکر جوړ کا د پاره دی چې د وسواس نه بچ شي او خناس د شیطان نه جوړ شي ستا نه وتښتي او الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په هغه سینو د انسانانو کې یعنی معنا په هغه زړه د انسان کې ابو منصور ماتوریدي رحمت الله علیه په شرح د فقه اکبر کې لیکلي دي چې دا د انسان بدن دی د انسان په بدن کې بیا صدر او سینه ده په سینه کې بیا قلب او زړه دی په قلب کې دننه بیا فؤاد دی په فؤاد کې دننه بیا سر دی نو دا ایمان او ذکر او عمل صالح دا د هغه سینه رازرغونیږي د ایمانیاتو تعلق د سر سره دی او د اعمالو تعلق د جسد سره دی نو دې طرفه به په اعمال صالحو باندې ورشي او د سر د طرف نه به په عقاید صالحو باندې راشي نو ظاهر او باطن به ټول صالح شي فی صدور الناس په هغه سینو د انسانانو کې په باطن د انسان کې په فؤاد د انسان کې په قلب د انسان کې په سر د انسان کې دوی وسوسې اچوي او من الجنة والناس طریقه د وسوسې نو هغه بیا مختلف دي ومن الجنة والناس دا یا بیان د دغه انسان دی کوم چې مخکې بیان شو وسوسې چاته اچولې کېږي پیرانو ته وسوسې اچولې کېږي او انسانانو ته دا نور مخلوقات که غواګانې دي که میښې دي که ګړې بزې دي که ونې بوټي دي دا څومره مخلوقات چې دي دا د وسوسو نه پاک د وسوسو لپاره جرله او په وسوسه باندې چې ګمراه کېږي نو هغه یو شیطان پیرانان دي پیران او یو انسان د دیو په باطن کې دا وسوسه ځای نیسي نو من الجنة والناس هغه انسانان او پیران دي چې وسوسه قبلی او یا من الجنة والناس د هغه وسواس بیان دی چې دا وسوسه څوک اچوي پیری یې اچوي او انسان یې اچوي یعنی گمراه کوونکي چې دی نو هغه پیران دي او انسانان دي نور دا نور زناور او مخلوقات د الله جل وعلا شانه مخلوقات که سفلي دي او که علوي دي او چې دا څومره مخلوقات د الله جل وعلا شانه دي نو هغه د ګمراهۍ سره کار نشته دي څوک ګمراه کوي نه دا الله جل وعلا شانه د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي دا د ګمراهۍ دپاره چې سبب دی نو دا انسان دی او پیری پیران ګمراه کول کوي او انسانان ګمراه کول کوي نو دا د عقایدو دشمنان دي نو د دې د عقایدو د دشمنانو نه د بچاو دپاره طریقه نو بیا ورته راشه هغه قل هو الله احد توحید تا ده پکې تدبر پی آیات الله واو ده پکې وفا بعهود الله ها ده پکې حفظ امانات الله او یا ده پکې یقین باولیاء الله او دال ده پکې دعوت الى الله دا مرتبه حاصله کا بیا دې تا ته شیطان چې دی نو ضرر ورسوي بیا دې فرقې دو الله کم چې د حسد د ناشري دو او یا ګمراه فرقې نو هغه بیا تا ته ضرر ورسوي هغه بیا تا ته ضرر او نقصان نشي رسولی ولې چې ستا عقیده محفوظه ده ستا عمل محفوظ دی ستا د ظاهر او د باطن اصلاح شوې ده خو د ظاهر او د باطن اصلاح به د چا سره کېږي که په دنیا کې ته د ځان نه ډاکټر جوړې نو د ډاکټرانو سره به کېږي که انجینیر د ځان نه جوړې د انجینیرانو سره به کېني که ګلکار د ځان نه جوړې د ګلکارانو سره به کېني د هغه ماهرین نه بغیر دغه فن حاصلولی نه شي نو ته چې د ځان نه ظاهر او باطن خپل ښایسته کې د ځان نه عالم جوړې د ځان نه ولی الله جوړې د ځان نه صحیح العقیده او صحیح العمل مسلمان جوړې نو د هغه انسان سره به کېنې چې د هغه په خپله باندې عمل صحیح عقیده صحیح وي د ظاهر او د باطن اصلاح یې کړې وي او د هغې نه موږ تعبیر کوو په اولیاو او په پیرانو سره نو دا طریقه د نجات ده نو په دې صورتونو کې الله جل وعلا شانه دغه عقیده بیانوي او د عقیدې دشمنان او د عقیدې د هغه دشمنانو د بچاو طریقه نور د قرآن عظیم الشان فضایل نو هغه ډېر زیات په کثرت سره دي او ډېر په تفصیل سره احادیث پکې راغلي دي خو زمونږ بابا مبارک رضی الله تعالی عنه مبارک په دې مقام کې یو مسئله ذکر کوله چونکې دا ختم د قرآن عظیم الشان دی نو د ختم په مناسبت باندې مسئله د ختم نبوت دا صرف په دوه ټکو کې وه او د دې وجې نه
تقول دا دو فرقة من قوتاسو رديونا غافلة وشيغان أو قاديانيان منك ولي غافلة زكا فباجا ولكي نشتي وكتا علاقة أو دنياي مكمل خرس لا باستدا شيا أو قادياني داس زور كلينيش بالكل دنياي طول تباو بربات زمان دا أهل السنة والجماعة عقيدة دادا شي مرزا ولا محمد قادياني دا قاديان دا هندوستان أو دا خلفاء دا وتا خليفة أول نور الدين أو خليفة ثاني بشير الدين أو داز خليفة ثالث أو رابع أو خامس أو دي تبيع مسيح ودا زالي وتفسيري مسألة دا خو زمان دا أهل السنة والجماعة عقيدة دادا دا جميع أهل الإسلام عقيدة دادا دا نور فرق الدوالم فدي خبر بعد زمان سلام متفق شف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا كلمة يهودي والوستلا مسلمان كعيسائي والوستلا مسلمان كأنجليز والوستلا مسلماني كشيا والوستلا أغا مسلماني كدتشن دهري أو مجوسي أو بليو فلد أو جمراه والوستلا أغا فدي لا إله إلا الله محمد رسول الله فدي باني وت الإسلام نسكية أو أغا الله جل وعلا شرو إيمان كوكو قيدياني ملعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة والوستلا أغا فدي باني مسلمان دا تسوى جدا جدا طول كافران مشركان أنجليزان فدي باني مسلماني يو قيدياني فدي باني مسلماني أو قيديانيتا منغا مسلمان نشوبيري زمان دا باكستان آيين أو قانون وتا مسلمان نديبيري أو درقل دلجاري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله دا كلمة درقل دلولي أو فديبان القائل دي ونبي عليه السلام مبارك خاتم النبيين نبيا وتا من ولي مسلمان أخي وجه دار مسلمانانو ديو يو كتاب دي روحاني خزائن تقريبا شل جلدري وسط باكستان كي بابندي لغويدا فانديا كي يو كسر ورسلم تشوكي واري نو اغاتي فبطه طريقه ني دالي جد غنيم لك روبيك فاغا كي قاديانيانو تقريبا طول كتابنا لا جمع شبيلي فاغا كتابنا كي بار اقرارات كدي جزد النبي عليه السلام مبارك نرست محمد رسول الله يما نديتي ويتي لا اله الا الله محمد رسول الله زمان مكتب خداي اغا دا الله جل وعلا شانه دوس محمد أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أغدى الله رسولي من بزكى مسلمانان أو دا قيدياني ملعون مقصود دادي تزد الله رسول يما أو دا كم خلفاء أو دا كم بيروكاران تني دا أغو مقصودم داري تدا زمن دا زنديق أو دا بامبرو أو دا مسيح تدي نداد الله رسولي دي زانت محمد ويو دي وجه دي زانت أحمدي بيرقم ويو محمدي بيرقم ويو أمون قاديانيان ذكر ديو زال مستقل عقائدي أو زال مستقل مذهبي نيد الإسلام ده كلمة تعلق اشتري أو نيد الإسلام ده أحكام تعلق اشتري نداغ النبي عليه الصلاة والسلام مبارك خاتم النبيين ده أو قرآن عزب الشان ده ختم ده أو ده أخيراني كتاب أخيراني نبي بعد الله جل وعلا شانه نازل ده الله جل وعلا شانه دي من قوتاسوتا دي كامل خيرات أو بركات نسيبكي الله جل وعلا شانه دي خيرات وبركاتنا من قوتاسونا محرومكي نور دعابة بمولى سيبكي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.